السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو اهم خبر نه خبرو چې په شنګله کې د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو د پولیسو ترمنځ یو لوی جړپ چې د مخې ته راغلی دی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف څلورو کارکونانو د خپل ژوند ساګانې ورکړي دي او د دې سره سره ډېر کارکونان زخمیان شوي هم دي. دغه کارکونان د احتجاج په نیت چې دی هغه د ټولې ورځې نه چې دی په دغه ځای کې ناست ول او په دې کې سرکاري ګاډي چې دی هغې ته هم اور لګولی شوی و. دغه سرکاري ګاډي ته په څه طریقه سره اور لګولی شوی و، څه وجوهات ول او دغه شخړه رامخې ته څنګه شوه، د دغې پوره تفصیلاتو لپاره موږ رابطه کړې ده زموږ همکار او سینیر صحافي حیدرعلي جان سره. حیدرعلي جان صاحب تفصیل راکړې د دې واقعې په هکله باندې دغه څنګه مخې ته راله، تر اوسه پورې څومره کارکونان چې دی زخمیان دي او څومره وفات شوي دي؟ شانګله الپورې کې چې کومه بده پیښه راغلې ده د اطلاعاتو تر مخه څلور تنان پکې مړه او 11 زخمیان دي. د تحریک انصاف ورکرانو چې کوم دغه احتجاجي مظاهره کړې ده د هغې پوره اطلاعات تاسو له درکو. واقعه بیګا د شپې د 12 بجو نه هغه وخت شروع شوه چې کله د الیکشن رزلټ راتلو او د 12 بجو پورې د هغه ځای د پی ټی آی حمایت یافته امیدوار حاجی سید فرین چې وختن په وختن رزلټ راتلو چې د ګټلې ده د تحریک انصاف چې کوم د هغه ځای نمایندګان دي هغو دا وایي چې د شپې په 3 بجې باندې زمونږ په یو ګاډي شک راغی، یو جیپو سرکاري چې د محکمه تعلیم جیپو او په هغې کې فارم 45 تلل او زمونږ په شک راغی. موږ دغه ګاډی ودرو، موږ خپل مشرانو ته اطلاع وکړه. په نیمه شپه د پی ټی آی کارکونان راووتل او احتجاج شروع کو ځکه چې ناوخته په 3 بجې باندې د ووټونو اطلاع داسې راله چې امیر مقام وګټله او حاجي سید فرین چې دی هغه وبیلله. سهار 8 بجو نه دغه احتجاجي مظاهره شروع شو او په 12 بجې باندې د آر او آفس الپورۍ باقاعده اعلان وکړو چې امیر مقام ګټلې ده. د تحریک انصاف چې څومره ورکران دي هغوی روډ بند کو او احتجاجنې د الپورۍ په چوک کې غونډه شروع کړه. دغه غونډې ته د دغه ځای د تحریک انصاف مشران شوکت یوسفزی او حاجی سید فرین هم راغی او د تحریک انصاف ورکرانو ته خواست وکړو چې تاسو درنه ختم کړئ او موږ چې د خبره کو. بهرحال د وینا تر مخه چې مظاهرینو خبره ونه منله او دوی مشتعل شو، خو 4 بجې شوې او احتجاج شروع او بار بار د دوی سره د حکومتي ادارو مذاکرات شروع چې تاسو روډ کلاو کوئ، روډ بندو. د تحریک انصاف د ورکرانو دغلته کې ناسته چې کومه دا موږ وختن فوختن د هغې خبره اخیستو او د هغه ځای د مقامي صحافي تر مخه چې 4 بجې شوې او هغه کم جیب چې دوی ودرولی او په کم چې شک و چې یاره په دې کې فارم 45 دي، نو خلکو هغه جیب چې دی هغه وسېزو، په هغې باندې تیل واړول او جیب په مکمله توګه باندې وسوځېد او د هغې نه بعد مظاهرینو په تاڼه باندې هم پتراو شروع کو. د پتراو نه وروستو پولیسو هوایي فایرنګ شروع کو او د انسو ګیس استعمال وکړو. په دغه فایرنګ کې 4 تنان مړه او د 11 زخمیانو چې دی د هغې اطلاعات راغلي دي. اوس په شنګلال پورې کې حالات چې دي هغه په دې دمه کنټرول دي چې د پاک فوج ځوانان او پولیس چې دي هغوی کنټرول سنبال کړی دی، خو د تحریک انصاف ورکران چې دي هغه اوس هم ځای په ځای باندې ولاړ دي، مختلف طریقو سره میټینګونه کوي او په هیڅ جوړ باندې دې رزلټ منلو ته تیار نه دي. هغو دا وایي چې د شپې د 3 بجو پورې حاجي سید فرین چې دی هغه ګټلې وه، نو سهار بیا رزلټ ولې لیټ شو. رزلټ د 8 بجو نه 12 بجو ته ولې ورسید او په 12 بجې باندې د آر او آفس نه د انجینیر امیر مقام د ګټنې وینا څنګه راله. دې ټول رزلټ ته د تحریک انصاف چې کوم ورکران دي هغو د شک په نظر باندې ګوري. البته د تحریک انصاف چې کوم مشران دي هغوی بار بار دوی ته اپیل کوي امن و امان د نه خرابولو، نور داسې ریکویسټ کوي، خو د تحریک انصاف چې کوم ورکران دي هغوی دغه مشرانو ته وایي چې په هیڅ جوړ باندې دا رزلټ چې دی دا نه منو. دغه اطلاعات تر دې دمه راغلي دي. صحیح ده، ډیره مننه حیدرعلي جان صاحب ستاسو د تفصیلات راکولو. جی ګرانو اوریدونکو، زموږ همکار او سینیر صحافي حیدرعلي جان تاسو ته دغه پوره معلومات کېښودل چونکې که موږ وګورو نو دا شخړه یا دا لانجه چې دی دا د وسته نه ده رامخې ته شوي، بلکې د بیګانه چې دی دغه مسله شروع شوه او د سهار نه دغه احتجاج چې دی روان و. بیا سرکاري ګاډي ته په څه طریقه سره اور لګولی شو، کارکونان څنګه زخمیان شوي دي، د دغه پوره تفصیلاتو نه حیدرعلي جان صاحب مونږه آګاه کړو.